پښتانه چې دي دوی ځان ته ډېر کلک مسلمانان وایي خو دوی په درې ځای کې مسلمانان نه ښکاري. اباسین صاحب که موږ د پښتنو په ثقافت خبره کوو نو د ټوپک چې اکثر خبره کوي دا د پښتنو یو ثقافت او روایت یو حصه ده. بالکل دا چې کله فوج ده او کله پولیس ده نو پښتنو به ځان په دې خپل ټوپک ساتو. زموږ په حجرو کې بیخته یو بیخته مسله پرتی بل ته ټوپک پروتي بل ته رباب پروتي. قریبا اوسنی خبره ده چې دا خبره ډېر زیات هایلایټ شوې د پښتنو د وسایلو بې دریغه او بې ځای استعمال کیږي. څه غواړي چې پښتنو تر اوسه پورې په دې باندې اولي خاموش او د دې لپاره څه مثبت قدمونه ولې نه واغستي؟ بدقسمتي دا ده چې دلته زموږ ځینې سیاسي ګوندونه چې دي هغې دې ته اړو پام نه کوي چې کوم ځای کې اقتدار دی په کوم ځای کې زه لګیا یم زما لاندې چې څوک راځي د هغې په ما څه حقونه دي او هغه حقونه پوره کول غواړي. اباسین صاحب که د خپل لیکلو یو ښکلی څو شعرونه را سره شریک کړي یا را سره ښکلی وړوکی شانته کې غزل را سره شریک کړي. که خپله غرق یو که تباه یو هېڅ پروا نه لرو د خوږو زړونو مسیحا یو هېڅ پروا نه لرو. او خلک د ځانه هم د خپل ماضي تیارې پټوي موږ په محفل کې زړونه ښایو هېڅ پروا نه لرو. ستاسو په خیال باندې کوم آنر کیلینګ کیږي یا په ښځو باندې تشدد کیږي په دې کې پښتانه زیاتر ملوث دي که نه دا د میډیا یو پروپاګانډا ده؟ پښتانه چې دي دوی ځان ته ډېر کلک مسلمانان وایي خو دوی په درې ځای کې مسلمانان نه ښکاري. هغوی اسلام نه مني بیا پښتو مني. یو په آنر کیلینګ کې دوی اسلام شاته وغورځوي وایي چې پښتو بس چې ما لیدلي دي ټیک دي هغوی په دې یقین کوي. دلته دوی د مسلمانۍ نه داږي. دویم دا دی چې خور لور له په جایداد کې برخه زیات پښتانه نه ورکوي نو دغه ځای کې هم دوی د اسلام نه ځان غاړې ته وباسي. بیا د هغې نه پس په اسلام کې حکم دی چې دغه چې دی د لیور نه به ښځه ستر کوي یعنې د لیور نه به ستر کوي د خاوند د رور نه به ستر کوي. نو چونکې موږ یو جوینټ فیملی سیسټم دی یو ځای اوسېږو نو ښځه د لیور نه ستر نشي کولی. نو په دې درې څیزونو کې دا غټې خبرې دي چې په دې کې پښتانه اسلام نه مني او پښتو مني. ټیک شو. اباسین صاحب که موږ د پښتنو په ثقافت خبره کوو نو د ټوپک چې اکثر خبره کوي دا د پښتنو یو ثقافت او روایت یو حصه ده. تاسو بعضې خلک دې سره اختلاف کوي چې نه ټوپک نه زموږ پیداوار دی نه زموږ د ثقافت حصه ده بلکې د روس جنګ چې کوم دی راوړی او د هغې پیداوار دی ده. تاسو څه ګڼئ چې واقعي ټوپک د پښتنو ثقافت حصه ده؟ بالکل دا چې کله فوج ده او کله پولیس ده نو پښتنو به ځان په دې خپل ټوپک ساتو. زموږ په حجرو کې یو بیخته مسله پرتی بل ته ټوپک پروتي بل ته رباب پروتي. دا درې څیزونه چې دا د هرې حجرې ښایست دی او دا ټوپک چې دی په دې باندې دی د خپل عزت دی د خپل کور د عزت د خپلې خاورې د عزت د خپل مذهب د خپلو روایاتو انتر دی چې د خپل ساتلي ځناور حفاظت کوي. چې ستا سره ټوپک دی او په تا څوک راخیږي نو ته به ځان په څه بچ کوې؟ بله لاره نشته. ټوپک از د اونلی ویپن چې هغه ستا هر څه بچ کوي تا بچ کوي. که فرض که زموږ فوج او پولیس په دې کې کامیاب شي چې حفاظت کوي بیا به خلک ټوپک یې وغورځوي وباسي. ټیک دی. اباسین صاحب څه ګڼئ د پښتنو وسایلو چې کله خبره کیږي قریبا اوسنی خبره ده چې دا خبره ډېر زیات هایلایټ شوې د پښتنو د وسایلو بې دریغه او بې ځای استعمال کیږي. څه غواړي چې پښتنو تر اوسه پورې په دې باندې اولي خاموش او د دې لپاره څه مثبت قدمونه ولې نه واغستي؟ کوم وسایلو ته خیال دی چې د پښتنو کوم وسایل دي؟ جی که هغه موږ د کاڼي خبرو کوو که د اوبو خبرو کوو که د بجلي او ګیس خبرو کوو نو هغه خلک چې دي هغوی اقتدار ته راشي څوک چې د پښتنو د حقونو د حفاظت خبره کوي نو چې هغه راشي نو دا د هغوی ذمهواري ده چې هغوی دغه وکړي. خو چې څوک دغه خبره نه کوي او هغه اقتدار کې ناست دي نو هغوی خو هم دغه خبره نه کوي. نو پښتانه پکار دي چې هغوی په خپله پوه شي چې زموږ وسایل چې دي زموږ مسلې څه دي او زموږ وسیلې څه دي چې د دې دواړو نه خبر شي نو هغوی به بیا هله کامیابی حاصله کی او هله به د خپل وسیلو نه خود واخلي او هله به د خپل وطن د حفاظت په چل پوه شي. بدقسمتي دا ده چې دلته زموږ ځینې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دې ته اړو پام نه کوي چې کوم ځای کې اقتدار دی په کوم ځای کې زه لګیا یم زما لاندې چې څوک راځي د هغوی په ما څه حقونه دي او هغه حقونه پوره کول غواړي. بله دا ده چې دلته داسې خلک هم ما لیدلي چې هغوی ته دا هم پته نه چې زه د کوم محکمې مشر یم او زما ذمهواري څه ده. اته دا
لاړو پته نشته چې زبازي بواري سره نو چې په داسې حال کې نو خامخا وسایل پردي خلک وړي او چې د خوشحال بابا یو قطع رباعي ده وایي چې ادب چې نوي په سپین په تور کې عزت بدوي په هغه کور کې دولت بدروبي له هغه خلکا چې سره تل وي په شر او شور کې ماشاءالله اباسین صاحب څه غني د عوامي نېشنل پارټي چې کوم سنې قیادت ته کوم مشران دي څه غني چې دا واقعي د پښتنو نمائندګي کولای شي نو وایي خو چې وایي نو په کار دا د موږ ته توقع لري مطلب زه خو اورېدو خبره کوم باقي زموږ هر نېشنلیست قوت چې دی هغه کا اسفندیار خان دی هغه کا آفتاب خان دی هغه کا محمود خان اچکزی دی زموږ چې څومره نېشنلیست قوتونه دي داوا کوي دا ټول د موږ د توقع لري چې هغه د پښتنو د وسایلو د پښتنو د مسایلو په حق لباندې په سنجیدګۍ غور وکړي او هغه د لار راوباسي کني نو مسایل به زیاتیږي ورسپړه دې سوال نه وروسته زموږ ناز کتون کې خامخا دا اوریدل غواړي چې اباسین سي په خپل باندې ترشي الیکشن کې چاته پر کړ د دې خو څوک نه وي دا خو ذاتي خبرې دي زه خو اکثر ووټ ته مخکې خو سرکاري نوکرو برو ډیوټي به وو اکثر او مطلب چې ووټ لکه کله لاړم نشم دا زما ذاتي خبره دا څوک چاته نه وي ووټ ذاتي سیستم غاڼې پټي ساتل پکار ذاتي په خو چې خلک پول کوي پټي نه پول کوي په دې خبره باندې اباسین صاحب کده خپل لیکلو یو خپل سو شیرونه را سره شریکی یا را سره خپل وړو کې شانت کې غزل را سره شریکی نو بینوال به هم دینا وند واخلي دا یو سو بات ګوت شیر نو ورته وړاندې کوه که خپل غر کیو که تبایو هیڅ پروا نه لرو که خپل غر کیو که تبایو هیڅ پروا نه لرو د خوږ زړونو مسیحایو هیڅ پروا نه لرو او خلک د ځانه هم د خپل ماضي تیارې پټوي خلک د ځانه هم د خپل ماضي تیارې پټوي موږ په محفل کې زړونه خایو هیڅ پروا نه لرو او ته د مرګ ویرونه تیز که د جومات په ګټ کې ته د مرګ ویرونه تیز که د جومات په ګټ کې موږ به د ژوند سندرې وایو هیڅ پروا نه لرو او موږ لرو بټې د فولادو ارادې سنګینې موږ لرو بټې د فولادو ارادې سنګینې هر یو مشکل ته په خندایو هیڅ پروا نه لرو او خیر که د خاورو په کوډلو کې تیارو خړو خیر که د خاورو په کوډلو کې تیارو خړو علامتونه د سبایو هیڅ پروا نه لرو او خلک هسې د ځان غوندې مظلوم بل څوک نشو لیدی هسې د ځان غوندې مظلوم بل څوک نشو لیدی خیر که په خپله مبتلا یو هیڅ پروا نه لرو او دومره سنگار موږ ناجاړو ته حاجت نه لري دومره سنگار موږ ناجاړو ته حاجت نه لري جانان قتل ته رضا یو هیڅ پروا نه لرو او داسې جنون چې د منصور ورته هم عقل خوځي داسې جنون چې د منصور ورته هم عقل خوځي وګوره دار ته په خندایو هیڅ پروا نه لرو او جانان ځکه خو بوتانو له بشرې ورانوو جانان ځکه خو بوتانو له بشرې ورانوو زړګی مو جمع دی چې ستایو هیڅ پروا نه لرو او د کائناتو په تسخیر کې مزاره وچاوده د کائناتو په تسخیر کې مزاره وچاوده خیر که د زرو نه پنایو هیڅ پروا نه لرو او هر زړه چاودون ته غاړه نیسو خو مرام ته رسو هر زړه چاودون ته غاړه نیسو خو مرام ته رسو د سور بهار په تمنایو هیڅ پروا نه لرو او څوک د شمع غوندې توی شو ځان له توی نه وایو څوک د شمع غوندې توی شو ځان له توی نه وایو د وخت په سترګو کې رڼا یو هیڅ پروا نه لرو او ته د راوي غوندې بلا کثافتونه لرې ته د راوي غوندې بلا کثافتونه لرې موږ اباسین غوندې صفا یو هیڅ پروا نه لرو ماشاءالله ماشاءالله اباسین سي بالکل د پروګرام په اخره کې د پښتو معاشري او سنگینه مسله په غیبه تاسو راي غستل غواړم کې دې چې تاسو زموږ کتونکو ته خل بیان کوي زموږ تور سره بيزي کتونه ودرېږي ډېر ګران وی الله تعالی دې بچا باندې د مسله راوړي چې کله زموږ د کورونه زموږ تور سری اوزي بغیر اجازه یا د شپې په تیاره کې د یو نامحرم سره او دغه په بدل کې اکثر موږ دغه قتل کولو کوشش کوو یا بیزه چته کې مړ وجودونه پراته وي د مختلف صحافیانو نم د تاسو شو غیم لا جواب شو په خپل باندې وی چې قتل مکوي تاسو څه غنئ چې الله مکه زموږ د کورونه دغه تور سری اوزي د دې حل سره قتل واجب دي که په پښتنو روایت او ثقافت کې په اسلام کې حل موجود دي زما خیال دا چې حل شته
اول خو د بچو تربیت داسې کول پکاري چې داسې خبرې ته موقع رانشي والدین چې دی هغې ته دا وایي مور پلار ته بله دا ده چې دا قانون چې دی قانون یو قانون سرکاري قانون دی یو قانون ثقافتي قانون دی یو قانون مذهبي قانون دی د دې درې واړه قانونونو چې هر څوک خلاف کوي دا به سزا مومي او چې کله دغه قانون دننه بیا هیڅ نشته نو چې کله د قانون خلاف ورزي څوک کوي نو خلک جیل ته واچي او پانسي کوي نو که فرض که قانون اجازت ورکړي نو بیا چې څوک سکی کولای شي چې قانون اجازت نه ورکړي نو سزا به مومي نو تاسو دغه تر سره قتل واجب شي قانون باید کړی قانون د پښتونولۍ قانون ته وکړي بس چایي سره فیصله وکړه لګي واضح د هر چا خپل وضع د هر چا خپل حالات هر چا خپل حالات او اباسین صاحب پیغور څومره زورور وي پیغور خو ډېر پښتانه خو په پیغور باندې مرګونه هم کوي پښتانه خو پیغور ته بالکل نه ټینګې نه په پیغور داسې معاملې وشي چې د 100 کالو پیغور د تم څو حقوقي پخوانه نو په مرګونه شي تاسو یقین وکړئ چې په خپل ما په دې پروګرامونو هم کو زه چې دې پیغور د لفظ کې لکه مطلب موږ سوچو کو دغه خلکو خبره یو د دې کې مطلب دومره ضرورتي اولي چې انسان به بس اسمان ته خېجو داغه وجوهات کړه پیغور سي د کلچر خلاف کار د کلچر د پښتونولۍ خلاف کار چې کله د پښتونولۍ خلاف کار تا وکړو نو تازه له پیغور وکړو بس د پښتونولۍ قانون خلاف بوزا چې کله نو ته ارسه ټیک او قوت نو بس دا به ټول خلک به په ډوړی باندې دي د دې پیغور د خاتمه ضرورت پکار دی د جی پیغور پکار دی پیغور خو یو ځل د فرنګانو د جنگم غټلې ده د بیود مقام دی 1893 ka 95 ملاله ابي چې دا په تاریخ کې یادېږي ملاله بیودواله دا هغه د پښتنو او د فرنګانو جنگ دی په بیود کې او پښتانه زلمی په شاتخ تبیدلې دي په شاتخ تیدلې دي کله چې ملاله راغله ملاله زواره جدي و هي چوکاته چې زواران بیا وسلې شوې دي هغه یو وړوکی غر یعنی غونډۍ ته وخته په تیز आवाज یو دوه ټپی وکړي پای کې یو ټپ دا و چې کپه بیود کې شهید نشوي خدای ګولالي به نه ګیله دي ساتي دا او زوارانو ټولو کې غیرت راغې چې یو خور وته پیغور کو او غیره برته راتاو شو بیلل جنگ وګټو اكو دغه پیغور د وجه نه یو تور سره قتل کی نیگیټیو سيزونه نیگیټیو د بخښتوي د هر کیس دویت بیلی هاي ته به راسته غواړي بیا به خبرې کوو کیس راوړل چې بیا په خبرې څنګه پښتنو پیغور په نیگیټیو سایډ ډیر نه یغسته نیگیټیو نه پکار خو مطلب چې کله کله فائدہ خو وي اباسین صاحب تاسو د وخت راکولو یو جهان مننه او خپل قیمتي معلومات مو سره شیر کول د لپاره کتونکو نننی پروګرام کې د اجازه وړو الله پامان